الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد للحاد درسونه روان دي مغربي کې ګربت څه بیانېږي. تر اوسه پورې موږ یو ډېر اعتراضات حل کړي دي. الحمدلله تاسو اصول او مبادئ د الحاد ویلي دي چې د هغې په بنیاد باندې تاسو څه کوئ. دې سوالاتو جواباتو کې تاسو څه کوئ، نور هم زیادت کولی شي. را روان وخت چې تاسو باندې څونه سوالات کېږي د هغې جوابات کولی شي. دا صرف موږ د مشق دپاره دا سوالات ستاسو مخې ته کړو. اوس راځو خپل سبق ته. نو پرون موږ یو 10 نمبر اعتراض حل کړی و چې مذهب د خوف او د ویرې علامت دی. موږ ورته ویلو چې نه، مذهب د خوف او ویرې علامت نه دی. دی دا سوال کوو که نه چېرې الله تعالی خوف کې خلک چې زما عبادت کوي، نه، الله تعالی څه کوي، تا د انجام نه خبرې ته پیدا کړی د خپل عبادت دپاره، او زبردستی نه کوي چې موږ ته چا په ټوپه کې به تا باندې چا به چې زبردستی در باندې وکړي چې زما عبادت کوو. نه، اختیار یې درکړی دی. که د عبادت وکړو ته په مزې کې جنتونه د انعامات دي او که نه وي. مظفرون دا یو سوال کړی و، هغه خلک ړانده ولې پیدا کېږي؟ ګونګیان ما الحمدلله بما 30-40 عقلي او نقلي دلایل نه جمع کړي چې دا د انسان په دې کې پیدا ده چې دا پیدا کړی دی. په دې کې معاشره کې څه کېږي؟ د معاشرې امتحان اخیستلی کېږي. په دې کې څه کېږي؟ د کې د کچېرې انسان په دنیا کې معذور وي، د معذورۍ کې دا د څه شي د الله ناراضي وي، د لپاره څه شي وي؟ دا امتحان دی، دا صبر دی. نو دوی کې هغه تاسو به د اسلام حسن بیانوئ، څه به کوئ؟ خو بیان یې به بیانوئ. زه چې دا فیمینیزم دا مقاله م لیکم، زه دکې دقه بیانوم ورته. دی وایي چې دا ښځه باندې د خاوند دا خدمت کول دا ظلم دی. زه به دا د ښځې سره حسن احسان شوی دی. ولې؟ د دې په بدله کې ښځې له ډېرې فایدې ملاوېږي، نه ملاوېږي. که دې ښځې زموږ خدمت نه کوله نو دی له موږ چې زه ځان له ګټئ. یورپ کې هم داسې کېږي که نه؟ یاره وایي دا ښځه چې ده وایي دا د بچو پرورش کوي، دا ظلم دی. د خپل هغه انفرادي وخت خرابېږي او د خپل هغه انفرادي ازادي خرابېږي. موږ یو په دې سره د انفرادي ازادۍ ته نور هم تقویت ملاوېږي. تاسو به داسې انداز سره څه کوئ؟ ما چې دا کومه مقاله کې تقابل 32 تقابلات ما راجمع کړي الحمدلله، ډېرو مفید دغه مې به کړی دی. نو زه دا اوس خبر شوم چې منیر شاکر دې خوا خپه کږه کړې ده، دغه دپاره کږه کړې دغه بس فیمینیزم په فلسفه باندې دوی اعتراض کوي. حالانکه ما د بایبل حواله جات راجمع کړي دي په هغه کې چې بایبل کې خو لور خرڅولی شي. بایبل کې خو لیکلي اعوذ بالله چې لور د پلار سره زنا کړي. بایبل کې خو لیکلي دي چې ښځې سره حق نشته، طالب نشي اچلولی. د بایبل کردار ته چې به وګورو دا خو عیسایي معاشره ده که نه؟ دا خو به خامخا په عیسایت بیرت کې. الحمدلله ما مکمل یو باب پکې راجمع کړی دی د خپل مقالې نه چې د بایبل د عیسایت کومه نظریه ده، د ښځو باره کې او د اسلام کومه نظریه ده. دې ته حقوق ورکړی دی، د ژوندي پاتې کېدلو حق ورکړی دی. کوم حق چې اسلام ښځو له ورکړی هېڅ چا نه دی ورکړی. الحمدلله دا مقاله ډېره انشاءالله ډېره بهترینه مقاله ده چې زر تر زره د خیره برابر کړم. ښه، اوس راځو خپل سبق ته چې دی دا سوال کوي چې مسلمانان په نورو ملکونو باندې حملې ولې کوي. اصل کې خبره دا ده چې اسلام چې ده دا یو عالمي مذهب دی. د تمام عالم دپاره الله رب العزت دا رالیږلی دی. انسان عالم اسلام چې دی دا یو عالمي دین دی چې په دې کې د انسان د ژوند د تېرولو هر یو دغه پکې موجود دی، احکامات پکې موجود دي. د دې بنیاد قرآن او سنت باندې دی، او قرآن کریم الحمدلله د ټول عالم دپاره رالیږل شوی دی. چېرې نو اسلام یو داسې مذهب دی چې په دې کې د ټول انسانیت دپاره هدایت پراته دي. د ده په تعلیماتو کې انصاف موجود دی، رحم پکې موجود دی، عدل پکې موجود دی. چې دا نور څونه مذاهب د انسانان د دې نه محرومه کړي دي. د ظلم پې کېږي، څه کېږي، غیر فطري کارونه پې کېږي په دې نورو مذاهبو کې. نو دا اسلام موږ مخکې وړو، پوه شولې؟ نو دا اسلام کې چې کوم عدل او انصاف دی دا به چېرته کېږي چې دا ته ورسوي خلکو له کنه. نو زمونږ چې کوم مشرانو به دا دین مخکې وړلو نو هغې مقابلې کې به دوی څه کولو؟ دوی به جنګ ته راوتل. نو موږ د جنګ دوی سره قایل نه. نو د اسلام دا پیغام چې دی نو دا د انسانیت د فلاح دپاره دی. د څه شي دی؟ د انسانیت د فلاح دپاره دی. دې اخلاقي اصول موجود دي، دې کې د ژوند مقصد موجود دی دغه شانته کې. نو په دې بنا باندې څه کېږي مولوي صاحبانو؟ د اسلام دا تبلیغ من کوو چې بیا مخې ته څوک راځي بیا موږ څه کوو؟ هغې سره که د جهاد موقف راغلی نو موږ ورسره جهاد کړی دی. خو جهاد چا سره شوی دی؟ جهاد چې هغه خلکو سره شوی چې چا د جنګ میدان ته راوتلي وو. نورو سره موږ څه کړي دي؟ نه موږ په ګرجه باندې ګزار کړی دی او نه موږ په څه کړی دی، نه موږ په ماشومانانو او نه په زنانو باندې. تر دې پورې چې هغه وخت کې به هغوی به هم څه شی شو، اکثر به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا د صحابه کرامو په دغه کې به هم چې کله قیدیان به راغله د غلامۍ دا تصور چې دی دا ډېر لوی سوچ لري.
غلامانو دا نسبت چې راغی د اسلام نه مخکې د غلامۍ دا تصور دلته به تاسو ته هر چا ته مې دا سوال وکړو دې ته به سوچ کوئ ګوره د اسلام نه مخکې ته ځئ ته به وګورئ چې په بایبل کې د غلامۍ تصور موجود دی چې ټول څه کړي وو بخت نصر ټول غلامان کړي ټول بني اسرائیل غلامان کړي د فرعون ټول غلامان کړي نو دا خو د پخوانه په اسلام څنګه اعتراض کوي اسلام چې کله راغی نو دلته د غلامانو د دې په ته د غلامانو ډېره غټه مسله وه مسله څنګه رااله کله به چې جهاد وشو د مولوي صاحب باندې سکینه ناظري کښېنه کله به چې جهاد وشو په ده کې به داسې سړي خو به په جنګ کې څه شی شو ظالمانان قتل به شو نو دا زنانه به چې پاتې شولې ماشومانان به پاتې شو دې سره به وسته کې نو دا به ته د بل دشمن په رحم او کرم سره پرېږدي چې بل څوک پرې راشي او دا یرغمال کې ماشوم خو بل تپوس نشي کولی او ښځه نو اسلام به دا د خپل دایرې لاندې راوستل بله به حقوق متعین کړو تاسو وشو دا حقوق به ګوره زموږ چې څونه عبادت دي زموږ چې څونه ګوره چې ته تر دې پورې چې قسم وخورې د دې په کفاره کې غلام ازادولې پکې راوستي د دې دپاره چې د غلامۍ دا تصور ختم شي ته چې ازادول کې نو څه به کېږي د غلامۍ دا تصور خو اسلام ختم کړی دا خو د اسلام یو حسن دی نو په دې ترتیب سره به ملزمانو نو دوی د اسلام دا فلسفه غلطه بیانوي ملزمانو نو دوی دا وایي چې مسلمانان په نورو ملکونو باندې حملې ولې کړي دي د هغې د راز جواب ملزمانو عبارت شروع کړه بسم الله الرحمن الرحیم مسلمانانو په نورو ملکونو حملې ولې کړي دي جواب دا اعتراض کول چې مسلمانانو په نورو ملکونو باندې منګه اسلام چې دی دا یو څه دی عالمي دین دی نن سبا وخت چې دا یورپ کمې حملې کوي نن سبا بل اوس د یهودیانو په یمن باندې د حمله وکړله اسرائیل د دې لپاره چې زه سرحدات څه کوم بانه جوړې وي زه سرحدات غټوم نو دا دی چې دا دومره زموږ ماشومان څه کوي زموږ ماشومان هم نه پرېږدي نو دی دا ظلم نه دی مولویانو دی د ټول نه لوی ظالمان دي دا عیسایان چې راغلي دي ټوله دنیا کې د دې عیسایي ماشیندري کار کوي د عیسایت د تبلیغ لپاره دا ظلم تا ته نه ښکاري اسلام الحمدلله اسلام عالمي دین دی دغه امن پروت دی سلامتیا پکې پروت دی فطرت پکې پروت دی مولویانو د دې په وجه باندې مقصد موږ دین مخکې وړو اعتراض جواب دا اعتراض کول چې مسلمانانو په نورو ملکونو باندې حملې ولې کړي دا اعتراض د اسلام د تاریخ نه ناواقفیت په وجه کړی دی که چېرته ملحدینو د اسلام تاریخ مطالعه کړی وی نو بیا به بدی اعتراض نه کولو اسلامي ریاست په عام طور اعلی کلمت الله په بنیاد باندې دنیا کې خور شوی دی د دې لپاره اول د نبی علیه السلام په مبارک دور کې کوشش شوی دی او بیا د خلفای راشدینو په دور کې هم د دې لپاره کوشش شوی دی اسلامي ریاست په هر مقام کې کوشش کړی دی چې په دې کې د جنگ وکړانه شي باندې موږ څومره کوشش کړی چې جنگ ته موږ خبره نه وباسو لکه دا چې کله دلته د جنگ کېدلو د قادسیه زموږ په دا جنګ د ایرانیانو سره زموږ پیله جنګدار راغلی د ډېر صحابه کرامو ډېر دغه مسوکو سفیران به لګل د امن سفیران به لګل اخر کې هغه چې دوله د خاورو یو ټوکري ورکړه وای دا والا توفه کې خلک سفیر ته توفه ورکړي دوله دا ورکړه نو دا چې کله راغی سات بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دی ویل چې مبارک شه هغه ته وګوره بدفعلی په اسلام کې نشته خفال به اخلي ته یو څوک ویني عالم راشه لکه د زراعت زموږ لپاره مبارک خفالي به بدفعلی باندې کې بعض خلک وایي پښو به ماهده ډیر ورځ خرابای نه اسلام کې بدفعلی نشته نو معاویه بن شعبه رضی الله تعالی عنہ دی ویل چې امیر المؤمنین مبارک شه د وخت خدا مشرو کنه سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ په دې وخت دا د جنگ قادسیه مشرو امیر په دې وخت ورته مبارک شه تاسو ته فارسیانو ایرانیانو خپل خبره خپل حواله کړه سو ورځې دې سره څه کېده خبرې روانه ور سره روانه بچیت روانه ورته ویلي دی ولادت کسرا او د دې چې دا کم یو دغه ورسته مو دوی ورته کوشش کوو چې موږ به تاسو له دونه جوړې درکو موږ به دلته درکو موږ به دا درکو تاسو زید تر او ورته هغه به روب دا بلاړه کو مسلمانانو ته چې مرتاو سره څنګه توري دی موږ سره دی هغه ته وګوره دا چې کم زمونږ دا په ګروپ گاډي کې موږ سره بیبا تیاری دی موږ سره ټم بمونه دی موږ سره هغه دی دغه دی دا چې کوم وسایل هغه صحابه کرامو دورم نکو هغه یو مغرب بن شعبه رضی الله تعالی عنہ لاړو ډایرکټ هغه بچا سره په تخ باندې کې نسو هغه دی یاره هلکه ګور دا څه به زموږ مشرانو ښه چاره به نه دباوېدل اوس نو کله چې مغرب بن شعبه رضی الله تعالی عنہ ته دا دغه ورکړه خاورن هغه څه وکړه نیکفالي وکړه نو موږ هر وخت کوشش کړی پر ځبانه سو چې موږ جنگ مقرره نشي موږ بچی سره موږ په خبرو سره دوی سره مسله حل کړی دا چې تاسو ایمان راوړئ دا خلک انصاف ته پرېږدئ دا خلک فطرت ته پرېږدئ خلک چې دا کم دین راغلی دی او د ژوند مقصد دی دا پرېږدئ چې دوی په دې باندې عمل شروع کړي زموږ دا سره جنګ راځي خو چې ته اوس دا ختمې نو بیا به خامخا بیا خو صحابه کرامو ته الله رب العزت دونه دغه ورکړی طاقت ورکړی روحاني طاقت هم خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ چې هغه د یرموک په موقع باندې کافر راغی وایي ته موږ سره هغه دا جنګ په میدان کې داسې دا اوس چې کوم فکري جنګ دی دا نفسیاتي ته وایي او نفسیاتو کې چې یووالی بیا خراب شي لکه د طارق بن زیاد رحمت الله علیه مبارک راځي د چې کله دغه باندې حمله وکړله د خپل جازونه ټول وسوځول نفسیاتي هغه دباو ختم کو
چې اسنه چې زه د ټول لخر سره چې ټول یورپ سره جنګ کوم ما سره ټول لس زره کسان دي اسنه چې دوی ونه کوي چې صبر وکړي چې نور راشي بیا بچن کو هغه جازونه ولوس ولور دی یا سمندر دی یا دشمن دی نو څه شو ټول یورپ به وو نو هغه نفسیاتي جنگ چې کله خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ هغه کافر راغ دوی له ته موږ سره سو جنگي موږ سره خدا سي زهر دي چې هغه په تور ولي چې هغه په خور واچو هغه باندې سکیږي هغه باندې اور لګي اوس دلته سوال نشي دا خو به تاریخي روایت دي دا زموږ د عقیدې دا خو نه ده کنه شابه دا منقولات ما سره کړه تاسو شابه بده بدا جواب کوم دا هم پېښ کولای شو دا زموږ عقیدې خبرې دي دا زموږ ایمان دی چې دا څه شوی دي نو هغه چې اوس کله بسم الله الذي هغه دعای ویل هغه به سره نو الحمدلله موږ نفسیاتي تور باندې سو ته تیار چې دا لا کلمت الله د لپاره موږ سکو هر رقم قربانه د برازو البته وی جهالت کو چاغوي دا د اسلام مخنیوي کولو د اسلام څه کول ختمولو کوشش کولو کنه اسلام څه شي چې د من یو اول چا کولو اول قریشو نبی له سلام خپل تر شروع وکړه ابو لهب نه شروع شول ابو جهل نه شروع شول عثمان نه شروع شو په مزه د مدینه د قریزو نه شروع شو د بنو نذیر نه شروع شو د بنو قینقاع او مزه د چرته جنگ تبوک چراغه روم ته خبر وته په مزه کسرا تراله هغه وخت دغه عالمي سطح باندې امریکا خو نو ایجاد شوی نو موږ به دین ورولو مخکې خلک بجنګ تر وته موږ به مجبورین ور سره جهاد کو د دې په صفه ملسبان ټول دا عبارت په شامل او هر ځل به د دین اسلام د مخالفت کوونکو په وجه په جنگ شروع کېدل ځکه چې مسلمانان به کوم ملک ته لاړل نو دوی به حاله د هغې ځای نه مخکې تېر شو چې کله د قوم سره فیصله وشي د قوم په سرحد به چې مسلمانان موجود نو هغه قوم به جنګ کولو تیار شو نو مسلمانان به هم مجبور شول دوی سره جنگ وکړي په خیر القرون کې د دې درې مثالونه یا صورتونه په نظر راځي درې مثالونه د خیر القرون د پک پیش کړي شابه اول صورت لکه انصار د مدینې ټول په مجموعي طور د اسلام دعوت قبول کړو او بغیر د جنگ او قتال نه ټول مسلمانان شول ټول انصار بغیر د جنگ نه مسلمان شي چې تاسو اس د جنگ سره ضرورت هم نو رالو صحابه کرام رالو په مزه برادل په مزه د الله رسول ځان سره بوته مرکز وګرځول الحمدلله یو بل دشمنانو او بیا یو بل سره هر قسمه قرباني ته تیار شو دویم صورت لکه څنګه چې د مکه مشرکان اول مخالفت کوو اسلام د ختم کولو لپاره د مسلمانانو سره جنگونه کړي ول جنگ بدر جنگ احد او جنگ خندق د مسلمانانو باندې شو دا لازم شو د جنگ بدر واقع هو تاسو ته معلومه ده دوی بیا جنگ نه وختو صحابه کرام به باج وخت هم پکې جنگ نه وختو اخوانه بعضي جواب خیر شیبو او کدا سي هغه جنگ نه وته خدا ابو جهل په زور به روان کړ به غوره ولور کو چې اسران روان یو تو روان د جنگ تختمول زبانو چې کله اسلام غلبه راغله نو بیا ټول بغیر د جنگ مسلمانان شو او د اسلام د مخ کې چې د دوی سره څومره جنگونه روان او ختم شو دریم صورت لکه څنګه چې د روم او فارس قوتونو د اسلام دعوت قبولولو په ځای د اسلام د ختم کولو کوشش شروع کړو او پوره طاقت د پاره د مسلمانانو د مقابله لپاره عمل زبانو نن په اعلی په زمنګ د اسلام سر بلندی راځي چې موږ جهاد شروع وکړو د جهاد د سربلندۍ نه علاوه نور په حص د اسلام سربلندۍ د جهاد نه بغیر پیسې دغه باندې نه راځي په زبانو شابه نو مسلمانان هم مجبور شول چې د دې سره جهاد وکړي خو هلته هم مسلمانان خپل انصاف ټولې دنیا ته ښودلی دی چې عوام به یې نه قتل کول کلي به یې نه ورانول او د دوی عبادت ځایونه به یې نه ورانول صرف دغه خلکو سره به یې جنګ کولو کوم چې د مسلمانانو په مخ کې رکاوټ او مشکل جوړ شوي وو په عام طور د جهاد ضرورت په هغه وخت کې راځي چې کله څوک مسلمانان خپل دعوت ته نه پرېږدي ملحدین دې د تاریخ مطالعه وکړي مسلمانان چې کوم ملک ته تللي دي اول یې ورته د اسلام دعوت ورکړی دی بیا یې ورته د جزیې حکم ورکړی دی په دې دواړو خبرو کې د جنګ صورت نه پیدا کېږي دوی وایي چې مسلمانان په طاقت سره ملکونو قبضه کړي دي نو څوک چې په تاریخ کې د یو داسې انسان پیش کړي چې مسلمانانو په توګه سره وایو تاسو کو موږ له په تاریخ کې انسان روخه وایي چې موږ په هغه په زور زبردستی کړي موږ مسلمان کړي البته موږ چې تلیو موږ د سکو موږ د دعوت لپاره تلیو موږ د الهي کلمت الله لپاره تلیو د مقابله د باغوي راوتل هغه سره خامخا په سر به جنگ کې د مولوی زبانو مسلمانانو په سپین کې 800 کال حکومت کړي او سره په عیسائی مذهب والا او همدا حال هندستان د هندستان کې موږ 600 کال حکومت کړي مسلمانانو ټول هندستان زمونږ د غانډر لاندې په زبردستي مسلمانان کولې ولا د هندو پاتې سمندر سره نږدې او ټرکونه وټه کولې ته ولاړه ګورې او کنه او دا وخت 1920 کې دا سنگठन تحریک او دا بلکې شاباسي شدي تحریک دا تحریکونه راوېستل هغه چې د 10 ملیون مسلمانانو دا وخت 3 کروڑ مسلمانانو اوس په 3 دي هغه 3 کروڑ مسلمانانو 1920 کې حالت هغه ویلې په ټول افغانستان کې 3 کروڑ مسلمانان دي دا خو افغانانو هجرت ډیر کړي نو هغه وخت ویلو چې تاسو را پاسې کې د مسلمانانو د 3 ملیون مسلمانانو هغه وخت تقریبا 2 کروڑ انسان سو 2 کروڑ ورا پاسې کې ګوره د مسلمانانو در باندې حق
زبردستی کوي خو موږ چا باندې مولوي صاحبانو زبردستی نه ده کړې. او دویمه خبره ده چې اسلام نه مخکې د ایران، عراق، ترکیه، مصر، شمال افریقا، جنوب ایشیا، وسط ایشیا او د نورو ملکونو حال وګورئ نو اسلام نه مخکې ده. دویمه خبره دا ده موږ بیا چېرته دوی باندې څه وکړو، دوی سره موږ لاړه جهادونه وکړو، نو تاسو د دوی حالات مخکې وګورئ بیا وروسته وګورئ. کله چې دا الن موږ چې دلته بودمت مذهب وو، مسیح دلته بودیزم وو، دلته د بودیزم حکومت تېر شوی دی. د دې نه مخکې هسې د بودیزم خپله معاشرې ته وګوره که نه، هسې که موږ هندوان وی ښه به یو، که موږ مسلمانان وی ښه به. شکر دی چې مسلمانان هم چې ښه یو، شکر دی چې نیکونه هم مسلمانان شوي، که نه وی ولا وایي به موږ د غوا سوټې به م خوړلې، والله چې د غوا میتیازې به دې څکلې او تبرک به دې د دې هغه یو پادري وایي د یو پنډت دی او په لایف کې کېنولې وایي ته وایې چې د غوا په سوټو کې دونه فایده ده چې کومه ماهله کومه ښځه ده وخوري په ده کې به نر بچه کېږي او ستا ښځې خوړلې دي. ګوره دا چې کوم یو لږ غونده کې هوښیار دي، دا انکاران دي او دا سوشل میډیا والا دي، هغوی به ورسره دا خبرې نه وایي، دا د عقل نه خلاف خبرې دي. هغه یو وکیل وایي دا د سره منه ټوله دنیا د غوا غوښه خوري او تا دې ماله مور جوړه کړې ده، کور کې ځان سره کېنوه که نه پلار دې بار ګرځي وروره د پلار تپوس نه کوي چې غویا دی او مور د غوا نه ځان له مور یقینا درته وایم ګوره موږ ورته وکړو چې موږ جهادونه کړي موږ دا خلک مسلمانان کړي دي، خو د هغې ته ژوند ته وګوره. اوس موږ سره اوس معاشرې سره موږ موازنه برابره موږ ټول څه شي موږ په دین باندې عمل کوونکي نه یو. د اسلام احکامات زما په نظام کې نه دي نافذ شوي، زما اقتصادي نظام نه دی نافذ شوی، زما شرعي نظام نه دی نافذ شوی، په عدالت کې زما په قرآن فیصله نه کېږي، ما کې به امن څه راشي. ظالم ظلم کوي د دې دپاره کوي چې زه وروسته ځم سچول هم پیسې ورکوم، آی جي هم ورکوم، ډي سي ته هم ورکوم او زه جج هم په پیسو اخلم، خبره ختمه شوه. خو چې کله د قرآن نظام شي بیا به څه کېږي، والله که بیا بې انصافي وشي، والله که بیا څوک کرپشن وکړي، والله که بیا څوک رشوت والي، تاسو باندې دا سوال وکړي چې هلکه ټیک ده زه به ستا معاشرې سره نو ستا نه خو څه هغوی ښه دي، ته به ورته وایې چې زمونږ په نظام زمونږ اسلامي نظام نه دی نافظ، زمونږ اسلام موږ څه شی دی موږ انفرادي عمل پرې کوو، اجتماعي کې خدای موږ نه وس کېدی کله چې څه وکړه مذهب څه وکړه اجتماعي امورو ته مه راوله، دا نافظ نه دی پته تاسو باندې نافظ. زمونږ په آئین خو یې لیکلی لا اله الا الله محمد رسول الله اسلامي دی نو نافظولی شي. د دې مثال داسې دی لکه په دې دیوال چې تاسو دا قرآن لیکلی دی آیات دې لیکلی دی نو داسې لیکلی که نه نه چې دا حکم کې راشي چې دا دروغ دی ویلې سزا ومیلاوېږي دا خبر نه. آئین به دې هله اسلامي کېږي چې کله څه شي په ده باندې عمل درآمد ته سود نشي ختمولی. ته د ژړاګانو د عام انسانانو اور دې په یو دغه کې تله کې دلل کوئ او ته وایې چې زه به په دې اسلام راوړم، په 100 کالو کې مې نشي راوستلی په دې باندې اسلام. پوه شولې مولوي صاحبانو؟ نو که چېرې دا معاشره زموږ دې سره برابره کړي نو تاسو به ورته وایئ چې بھائی زموږ لا معاشره کې اسلام نشته، که اسلام غواړې نو لاړ شاخوا وړه د تورخم نه غاړه وړه تا ته بیا د اسلام ته د شپې 3 بجې ګرځه تا سره دې څوک ظلم وکړي، ته ورشه بیا دې څوک ته ورشه چاته رشوت ورکړه چې بیا تا ته رشوت څه کوي تا سره بیا کومه سزا کوي، ته ورشه یو غیر قانوني کار څه وکړه ته هلته وکړه. کومو خلکو چې هلته غصبونه کړي او څو د طاقت خاوندانو هغوی څه وکړه مولوي صاحبانو ټول یې ته ونیو هر څه ته واغسته ورشه هغوی خو دې څوک اوس نو چې کله اسلام نافذ شو بیا به زما معاشره کې څه وي امن به وي سکون به وي چین به پکې وي مولوي صاحبانو. نو خبره موږ ورته دې ځای پورې کوله چې د هغوی مخکې ژوند ته وګوره بیا چې مسلمانان شو هغه ژوند ته وګوره مولوي صاحبانو. شاباس. او د نورو ملکونو حال وګورئ نو د اسلام نه مخکې د ملکونو په جهالت کې پراته وو، دوی په ژوندۍ لورګانې ښخولې، ظلم عام و، په معاشره کې هر قسمه بدي موجود وه. خو چې دا کم ملک خلک به مسلمانان شول نو هغوی به د خپل ژوند مقصد نه خبر شو چې موږ الله تعالی د څه لپاره پیدا کړي. اول مدینه کې څه شو؟ مدینه کې کمې ډلې وي مولوي صاحبانو، مدینه کې 2 ډلې چې وي شاباس اوس او حضرت چې دوی څنګه یو بل سره دشمنان څنګه یو بل 100 کالو دشمنی را روانه وه بیا څه شو بیا پر ورولۍ بدله شوه. دا خو د اسلام حسن دی که موږ اسلام چاته وړی دی هغه د اسلام صفات د اسلام امن دی دا به تاسو ته څه وي دا خو بیا نه به تاسو ته دا د اسلام حسن دی چې کوم خلک مسلمانان شوي دي بیا څه شی شوي دي هلته هغوی کې امن راغلی سکون پکې راغلی انصاف پکې راغلی دی مولوي صاحبانو او همدردي پکې راغلی مولوي صاحبانو. شاباس. او بله خبره ده چې څوک به یو ځل مسلمانان شو بیا به یې تر مرګه پورې اسلام په پاک دین باندې عمل کوي. او چې کوم قومونه مسلمانان شوي دي بېرته ګرځېدلي دي هېڅکله نه دي ګرځېدلي نو پته ولګېده چې اسلام حق دین دی که حق دین نه وي په دې په زبردستۍ په دې منلی وې بیا به څه وې دی به بېرته د اسلام نه وړېدلي وي مولوي صاحبانو. او بل دین او مذهب به یې نه غوره کولو او کله چې په عیسایانو یهودیانو هندوانو نورو قومونو به مسلمانانو حملې وکړي نو دوی دومره ظلمونه کړي چې تاریخ پرې ګواه دی
نه یې عام خلک معاف کړي دي او نه یې ماشومان او نه یې زنانه معاف کړي دي. په مخکې اعتراض کې موږ د دې وضاحت کړی چې دهشتګرد دوی دي او که موږ یو منصفانو او که موږ په عراق افغانستان فلسطین برما کشمیر په ملکونو کې دوی سره ظلمونه وکړل نو تر اوسه پورې روان دي او الزام به اسلام لګوي چې مسلمانانو حملې کړي دي. ظلمونه دوی کوي موږ سره حق موږ ته راکوي نه اقتصادي نه خپل تشخص ته پرېږدي چې موږ په شپږ 50 ملکونه یو موږ کینو یو ځل یو خپل فیصله وکړو موږ خپله کرنسي رایج کړو موږ خپل ژوند فیصلې په خپله وکړو د یورپ موږ له څه وایي چې زما په مطابق به چلېږي څه به کېږي ته به بې حیایۍ باندې ژوند تېرې ته به هم جنس پرستي کې ته به خواهش پرستي کې ته به ماده پرستي کې ته به د خپل ژوند مقصد په مادي ترقۍ کې ګورې نو په دې کې خو یوازې سکون نشته که نه یوازې کامیابي خو په دې ماده کې نشته دی نو مولوي صاحبانو موږ خپل ژوند ته نه پرېږدي نو اصلي ظالمان دوی دي که دوی په موږ حملې کوي دوی په موږ باندې څه کوي اقتصادي حمله په موږ باندې ده د دوی د طرفه معاشي حمله موږ باندې ده نفسیاتي ده مولوي صاحبانو د وسایلو ده فکري ده زموږ بچو یا داسې فکر خورئ چې هغه څه شی دی هغه د دوی لپاره نقصان والا دی نو دا ټول دغه دوی کې نقصانات په دې کې دی وراړئ په چا باندې په موږ باندې موږ له څه پکار دي چې موږ د اسلام د خوبیانو نه خبر شو دا تعلیمات موږ عامو خلکو ته بیان کړو دا اعتراض به بیا سبا حل کوو چې اعتراض چې ځمکه په 2 ورځو کې پیدا شوې ده او الله تعالی ځمکه په 2 ورځو کې پیدا کړې او په 6 ورځو کې د هغې وضاحت به سبا کړو دا ورسره وګورئ واخر دعوانا